بسم الله الرحمن الرحیم. زه پرنسپل عثمان انټرنیشنل اکیډمي پړاو جلاله پرنسپل یم سید ماشاءالله. نن چې ماشومان ته په معاشره کې یعنې تحفظ نه دی حاصل او د هغوی سره متدرک کېږي یا مختلف مسایل جوړېږي، د هغې اصل وجه دا ده چې څومره مجرمان د حکومت د قانون کې غریب شي هغوی ته سنګینه سزا نشي ورکولی. بالفرض هغوی ته سنګینه سزاګانې وکړي، خدای خلکو ولیدلې کله سزا میلاو شو ډېر بهتان به وشي. مثال په طور ولې چې اسلام یې کم په چارسو کې یعنې مطلب بچو کې سزا اډر کړي د دې لپاره کړي چې هغې مطلب انسداد جرایم وي چې جرایم ونه شي، څوک بل دا جرم ونه کړي. مثال په طور لیکن بیا څه موده پس چې کوم دی مجرم ونیول شي بیا هېڅ پته هم ونه لګي. قوم ته یعنې دا ښودل پکار چې دا هغه مجرم و دا د هغه سزا شو. بیا تاسو ګورئ چې مثال په طور باندې کار کېږي او که نه کېږي، ولې چې په دې قرآن کې دا څومره جرایمو سزا الله مقرر کړې داسې نه ده مقرر کړې. په دې کې د الله تعالی خپل یو حکمت دی، هغه په دې مخلوق او خلکو نه زیات مین دی. په دې لپاره چې مثال په طور باندې دا جرم نه ونشي، دې قوم ته نقصان ورسي، بچو ته نقصان ورسي. او چې کله معاشره کې امن راغی بیا به بچې به هم په امن کړي، زه به هم په امن کړي، ما څوک به په امن کړي. نن زموږ د معاشرې نه امن چې کوم دی هغه مفقود دی، نشته دی مثال په طور. نو په دې وجه چې کوم ظالمان دي او کوم درندګان دي هغوی ته ښه میلاو ده. کله چې وطن کې رڼا راشي نو هر څه بیا ټیکي، چې کله تیاره راشي هر مضر شی بیا سر وباسي او بار ګرځي. مثال په طور نو که بالفرض زموږ قانون پاسدارانو دا خلک په قانون در کې راوستو سنګینې سزاګانې ورله وکړي، انشاءالله العزیز چې دا معاشره به پوره معاشره شي او اصل ټیک شي. د معاشرې جي په دې کې څه کردار دی، رول څه دی د معاشرې؟ د معاشرې دا کردار دی، معاشره خو زموږ ستا نه جوړه ده که نه، معاشره خو خپله څه شی دی نه. معاشرې دا کردار چې ما او تا ټیک شو، خپل کور ټیک کړو انشاءالله العزیز. ځکه پیغمبر چې وانذر عشیرتک الاقربین، ما خپل خپلوان ووایي او د هغې نه پس بیا نور خلک راغلل. ما او تا خپل کور ټیک کړو، بل کس کور ټیک دی، معاشره جوړېږي هر څه به ټیک ټاک شي. زما د بچي په لاس کې ټچ موبایل دی او هغه نعمتۍ د هغه څومره غلط استعمال د هغې موږ تپوس نه کوو. یا مثال په زما بچی بې وخته راځي د هغه نه زه تپوس نه کوم چې راته څه کول. مثال د خپل بچي د حرکاتو سکناتو نه زه ځان نه خبروم، هغه به دا مسایل به خامخا راځي موږ ته. مثال په طور باندې لږ بیدار اوسېدل پکار دي. او چې کوم یې قرآن وکړ دی چې قو انفسکم اهلیکم نار، ځان خو د اور نه بچ کړئ، نو مطلب خپل بچي هم د اور نه بچ کړئ، خپل خاندان هم د اور نه بچ کړئ. دا اهم دغه دی. خو په دې قرآني دغه باندې عمل وکړئ چې انشاءالله العزیز معاشره به امن نه ډکه شي.